کلمه په درې قسمونو کې تقسیم شوی و: اسم، فعل، حرف. اسم تعریف، د اسم د علامات او د اسم د علامات وضاحت دی وس، او بیا پسې د فعل تعریف دی، بیا د حرف تعریف دی، بیا معرب دی، او بیا مبنی دی، بیا بحث د ضمایرو دی. او یو سوال به کې دا راغلی د مسند الیه باره کې. نو مسند الیه مبتدا خبر، مبتدا چې دی دا هم اسم دی او خبر هم اسم دی. دا دواړه لکه ما تاسو ته مثال درکړی په هغې کې دی باندې یو طالب نه دی پوه شوی، په دې وجه باندې وضاحت کوم. زید قائم، نو زید مبتدا، قائم ولا خبر. ٹھیک شو، زید مبتدا، وس ایوازی زیدون دا مفرد دی او کلمه ده او بیا اسم دی. علامت د اسم پکې تنوین دی په اخره کې، قا او دویم علم دی. دویم نمبر قائم دی، نو دا په خپل باندې اسم فاعل دی. قائم دا ولا خبر، نو په دې باندې شاید چې ته پوه شوی. درې سوال را نقل کوم دلته او د دې درې سوالو جواب در کوم. نمبر 1 سوال دا دی چې حروف جاره ما ذکر کړي چې دا کم دي. سوال لس بیا ما په شعر کې تاسو ته بیان کړي: با و تا و کاف و لام، واو مز و منسخلا، رب حاش من عدا، فی عن علا حتی الا. او د دې بیا تفصیل راځي: با څومره تقسیمیږي، تا، کاف، لام، واو، د هر یو تفصیل په خپل ځګین باندې را روان دی. نو په ابتدا کې به ټینشن طالب علم نه علی دیتا. دویم حروف ندام هم ذکر کړي: یا، ایا، ا، حمزه مفتوحه، سلور. د دې تفصیل هم ان شاء الله رست بیا راځي. سوال د اسم په علامات کې صرف یو چې تثنیه او جمع خو د فعل علامات دي. تثنیه او جمع په دې کې باس د فعل ناراضي، لکه ضربا وهل کړي هغه دوو کسانو، هغه دوو سړو په تیر شوی زمانہ کې. نو وهل کړي هغه دوو سړو په تیر شوی زمانہ کې، دا باس خو په فعل کې. نو دلته منګه څنګه د اسم په علامات ذکر کړل. اتم نمبر چې تثنیه د اسم علامت دی او جمع د اسم علامت دی، دا یو سوال پی راځي. نو جواب به دا ورکوي چې فعل د دوو کسانو دی، فعل د دوو کسانو دی، او وهل چې دی هغه یو دی. که دوه وهل وکي که لس وهل وکي، وهل هغه یو وهل دی. فعل د دوو کسانو دی، فاعلان پکې دوه دي. دا بیا راشي چې په فعل کې دننه اسم څنګه، دا به زم ان شاء الله په وضاحت سره پیش کوم. آسان جواب به دا ورکې چې فعل د دوو کسانو دی، یعنی فعل د دوو فاعلانو دی، باقی فعل اق یو دی. راشي ما لس کسان په ما گزار وکي، نو څوک خدا نه وایي چې لس وهلې کړلی، بلکہ لسو کسانو د یو کس وهل کړلی. ابھی سمجھ میں یہ بات آیا ہوگا. د کلمې دویم تقسیم فعل دی. فعل په لغت کې حدوث، صادریدل د کارو، حدوث ته وایي، کار ته وایي. فعل کار ته وایي اصل کې. صرف کې بیا مال تفاعل لام باندې باس کړل. اصطلاحي تعریف د فعل دی: کلمه تدل علی معنی فی نفسها ومقترن باحد الازمنه الثلاثه. فعل دا یو کلمه ده چې په خپل ذاتی معنی باندې دلالت کوي. په دریو زمانو کې به د یوې زمانې سره تعلق راغلی. اخیره کې وجه حصر به ذکر کوم، ګورئ مخکې واورئ. یو کلمه به په خپل معنی دلالت کوي یا دلالت به نه کوي. که دلالت نه کوي نو دا حرف دی، او که دلالت کوي نو بیا به د دوو خبرو نه خالی نه. یا به په دریو زمانو کې د یوې زمانې سره تعلق راغلی یي، یا به په دریو زمانو کې د یوې زمانې سره تعلق نه راغلی. که په دریو زمانو کې د یو زمانې سره تعلق راغلی، دا اسم نه دی، دا فعل دی. او که په دریو زمانو کې د یوې زمانې سره تعلق نه راغلی، نو دا بیا اسم دی. یعنی یا به خالی د زمانو نه یا به پکې زمانه وي. که د زمانې نه خالی اسم
او که زمانه پکې نو فعل آسان. بهرحال موږ په عربی کې او په قرآن کې د علاماتو نه پیژنو. اسې خو به مثال موږ درکو ضربه وهل کړي د هغه یو سړي په تېره شوي زمانه کې صیغه واحد مذکر غایب فعل ماضي معلوم ثلاثي مجرد صحیح اسباب ضربه یضربو. نو دلته وهل کړي هغه یو سړي په تېره شوي زمانه کې د ماضي سره تعلق راغی فعل دی یضربو وهل کړي یا وهل به وکړي هغه یو سړی په زمانه حال یا استقبال کې. وس د دې د حال او د روانې زمانې سره تعلق دی. د حال او د روانې زمانې سره تعلق دی نو فعل ورته مونږ وایو. لیکن په قرآن کې به مونږ پیژنو د علاماتونه. نو د دې 15 علامات چې دي دا ذکر کړل په کتابونو کې راغسته کیږي. بعض خلک څه 15 علامات ذکر کوي. زه به دلته تاسو ته علامات ذکر کم 14 علامات. نمبر 1 علامت چې تاسو پیژنئ قد به په داخل شوی لکه قد تعلمون. نو تعلمون ولی فعل له تاسو به جواب ورکوئ ځکه فعل له چې قد په داخل شوی دی. قد ضرب ولی فعل له جواب ورکوئ چې په دې کې یو علامت دار چې قد په داخل شوی. دویم نمبر سین په داخل شوی. تاسو ګورئ ستكتبو شهادتهم ويسألون. نو ستكتبو تكتبو كتب يكتبان يكتبون تكتبو ستكتبو يكتب كتب يكتبو كتبا فهو كاتب وكتب يكتبان يكتبون تكتبو ستكتبو. نو ستكتبو تاسو وای تكتبو فعل له وجه سره سین په داخل شوی. د دې بیا تفصیل را روان دی چې سین په فعل داخل شي څه چل پکې کوي قد په داخل شي څه چل پکې کوي. نمبر 3 دخول سوف لفظ په داخل شوی لکه سوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ معنی ده. تعلمون ولی فعل له علامت د فعل د 3 نمبر چې سوف په داخل شوی دی. او نمبر 4 دخول حرف جزم حروف جوازمونه چې په یو حرف داخل شوی اب فعل لکه لن تقول لن يضرب. حروف جوازم سوري 15 ان لم لما لام د امر لام د نهي. حروف جوازم 15 دي. د دینه چې یو کله داخل شي په کومه کلمه باندې په کوم مفرد باندې نو دغه مفرد به یې فعل ځکه د فعل علامت دا دی چې په هغې باندې به حرف جزم داخلي. حرف جزم په اسم نه داخليږي. حرف جزم چې همیشه داخليږي نو دا په فعل مضارع او فعل مضارع فعل له. نو حروف جوازم چې تاسو ته دي ان لم لما لام امر لام نه. د دې لفظي سو کمالات چې موږ په ارشاد الصرف کې ذکر کړل. یو دا چې دا دو کلمې خو په خپل حالت د دینه پاتې کیږي. د جمع مؤنث صيغه د غایب جمع مؤنث صيغه چې کوم ده او د مخاطب جمع صيغه جمع مؤنث چې کومه صيغه ده دا دوه صيغه په دې کې صرف حروف جوازم حروف نواسب عمل نه کوي. د دین علاوه په باقی تمام گردان کې اثر کوي. ٹھیک شو. دا ولی یو چې خزي شي یو چې ډیری شي بیا بل چا پلار ورته خبره وکي نه سمي. د خزو حکومت دی الله نه راولي. بهرحال تاسو که چرته غور کړئ نو دا دوه صيغې مبنیم دي. تاسو نه که چرته یریږي طالبان په ابتدا کې په دې ټکي کې د ټولو نه سخت خرابېږي چې د هغې نه یې رکېږي حضرت دا مورب دی که مبني ده. نو هغه په دې شک کې یاره مورب ویم که مبني ده. او مین چیز دا موږ په تعریف کې ویلی چې مورب او مبني پیژاندل دي. د کلمې اخیر پیژاندل دي او مورب او مبني پیژاندل دي. اوس تاسو غور وکئ زما په الفاظو باندې چې دا دوه صيغې د فعل مضارع په ګردان کې
فدې کې هیڅ تبدل نه راځي ته پې بوډا ولا راولي او که ته ځوان راولي خو چې ښځې کله یو ځای شي په غم کې بس څوک پکې زوی له خوښه کوي څوک پکې لور ودی څوک پکې د خلکو جامې سی کوي تعزیت نه وي میله لګي میله د ښځې تعزیت ته نه ځي دا میلې ته ځي همدغه شان ته که په ګردان کې ده خو چې جمع مؤنث صیغې دي که نه اثر پې نه کوي نو دغه مبني دي خاراشي اوس دي ته دویم د دوه صیغې په خپل حالت پاتې شي پنځه صیغې په اخیره کې جزم ورته ورکوي دې وجې نه ورته حروف جوازم جزم ورکوي پنځه او دوه و پاتې شوی باقي اووه صیغې نو د هغې په اخیره کې نون اعرابي راغلی تضرب تضرب یضرب یضربانې دا نون ختمی چې کله پې ان لم لما لام امر لام د نهي د دې نه یو داخل شي یضربانې څه جوړ کړي لم یضربا نون ختم کو یضربونا لم پې داخل کا لم یضربو نون وخوړو لم تضرب دای دې ته ساکن ورکه جزم یې کړه تضربا اصل کې کنه نو دا تضربو اصل کې تضربو لم پې داخل شنو لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا دا په خپل حالت پاتې شو د غایب صيغه د جمع مؤنث لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربي لم تضربا لم تضربنا جمع مؤنث صغار په خپل حالت پاتې شو لم اضرب لم نضرب نو لفظي د دې چل ولدا دي د دې دوه صيغونه علاوه باقي ټول مورب دي ښه مختلف اخره باختلاف العوامل عامل فراغ اخري ولا بدل کو اچھا پنځم نمبر حروف نواسب چې به داخل شوی حروف نواسب سلور دي د جوازم او د نواسب حروف تفصیل بیا وروسته را روان دي جوازم نواسب و نسب ورکول ته دا سلور دي ان لن کی اذن ان تؤمنو بنوي ځکه ان په داخل شوی دی او ان د حروف نواسب نه دی او دا چې کله په پیل داخل شي نو نسب ورته اخیره کې ورکوي پنځو صيغو ته اخیره کې نسب ورکوي جوازم چې کوم پنځو صيغو ته جزم په اخیره کې ورکاو نواسب هغه پنځو صيغو ته نسب ورکوي یضرب یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب په دې چې کله حروف نواسب داخل شي لن یضرب لن تضرب لن تضرب لن اضرب لن نضرب پنځه صيغې او دا غو صيغونه نون اعرابي ساقط کوي لری کوي ته حذف کوي ته د کومه چې حروف جوازمو اخیره کې نون اعرابي لری کا او هغه دوه صيغې د جمع مؤنث صيغې هغه دوه په خپل حالت باندې پرتی اډو پروانه ساتي ٹھیک شو نو دې ته حروف نواسب وای په دې وجه ورته وای چې دا په اخیره کې پنځو صيغو ته نسب ورکړي انون اعرابي لري کوي نسب اخیره کې راولي لن یضربی لن تضربی ها پریده اخیره کې نسب ورکړي شپږم نمبر ضمیر مرفوع متصل ضمیر بای مرفوع بای او متصل بای لکه د دې مثال له ضربتی داته ضمیر مرفوع متصل له صحیح شو او ضربتو ضمیر مرفوع متصل ضربتا ضمیر مرفوع متصل په کلمه کې دنه په ضربته کې ته په ضربتو کې تو په ضربتا کې تا نو په کلمه کې دنه متصل له جدا نه دی یو ضمیر هغه چې جدا ضمیر مرفوع منفصل کم چې مبتدا خبري لکه انا قائم روز سره دې تفصیل را روان دي نمبر 7 تای ساکنه مطوله
یو تای مدوره وه هغه د فعل علامتو د اسم علامتو مخکې